بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. فدې کې الله پاک لسم او یو لسم قانون د جهاد د پاره ذکر کړي. لسم قانون د جهاد د پاره اعداد د آلات د حرب ده او بل انفاق فی سبیل الله، اسباب د جنگ برابر اول او د الله په لار کې په جهاد باندې خرچه کول. نو یو څه قوانین د جهاد الله پاک دلته ذکر کړي. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، د دې دوه توجیهات دي. یو توجیه دا چې الذين كفروا دا فاعل د پاره د يحسبن نه ده، مفعول اول ورته حذف دی چې انفسهم ده، او سبقوا دا ورته مفعول ثانی ده په معنا د سابقین. نو ترجمه به دی ګمان دي نه کوي کافرانو په خپل ځانونو باندې. سبقوا یعنی سابقین مفعولتین، چې دوی به د الله نه خلاص شي. نو په خپل ځانونو دي دا ګمان نه کوي چې دوی به د الله نه خلاص شي. دویمه توجیه پکې دا ده چې لا يحسبن فعل د ضمیر پکې مستتر د مؤمنانو تراجه دی، غیر فاعل. الذين كفروا د مفعول اول او سبقوا د مفعول ثانی. نو بیا به معنا دی چې ګمان دي نه کوي مؤمنان الذين كفروا په کافرانو باندې، سبقوا چې دوی به د الله نه خلاص شي. نو په کافرانو دي دا ګمان نه کوي چې دوی به د الله نه خلاص شي. والمراد اقناطهم عن الخلاص، د الله پاک دوی او نا امید کی د خلاصېدونه چې تاسو زمانه خلاصېدې نشئ، د دوی تمه قطع کوي. کته اعتراض وکړي چې د دوی کو ډیر توهماتو، لکه یو توهم ورزو د دوی مقاومت د مؤمنانو سره، بل ارزوی و غلبه په مؤمنانو. دا غي دفع الله ونکړه، صرف دې دفع وکړه چې کافران دي دا ګمان نه کوي چې د الله نه بخلاص د مقاومت نه خود دوی تمه قطع و. دا رنګي په مسلمانانو د غلبینم د دوی تمه قطع و. د دوی په خیال کې صرف د خپل ځان د خلاصوالي تصور، ټول عمر به د خپل ځان د خلاصوالي خیال ساتلو. نو الله پاک فرمایي چې ځان د خلاصوالي خیال مو ساتئ، ګمان مکو چې تاسو به د الله نه خلاص شئ. انهم لا يعجزون، بشک دوی چې لا يعجزون یعنی لا يفوتون الله، د الله نه پاک نه به دوی خلاص نشي. یعنی لا يجدون طالبهم عاجزا عن ادراکهم، دوی به ندی ستړي کوونکي الله لرا، یعنی الله به د دوی د رانیولو نه ستړي نشي. مطلب دا چې د الله نه به دوی خلاص نشي. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، دا قانون د جهاد دی. فتش لاس باندې داسې مکوا چې بس صدر سره یو کني. مطلب دا چې څومره د طاقت رسیږي دومره اسباب برابر کړه د کافر په خلاف. توکل محض مکوا، دا مونږ چې ورته توکل محض وایو چې بس اس دمرا سره نه یو په خالی لاس بور سره جنگيږم. نو الله فرمایي داسې مکوا. واعدوا لهم ما استطعتم، لهم کې حذف د مضاف ده. واعدوا لقتالهم، تاسو د دوی جنگ ته برابر کړئ، د دوی د قتال د لپاره برابر کړئ. ما استطعتم او عمره چې تاسو طاقت وي، من كل ما يتقوى به في الحرب کائنا ما كان، چې په جنگ کې ور باندې طاقت حاصلېږي هغه که هر څه وي نو هغه د کافر په خلاف باندې تیار کړي. لکه انواع الاسلحه، قسمه قسم سلاګانې د دشمن په خلاف تیاری کړي. الحصون والمعاقل، مضبوطی قلاګانې او مضبوطی غارونه او مورچې، دا د کافر په خلاف باندې تیاری کوي. او دارنګ ټریننګ، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا ان القوه الرمي قالها ثلاثا، پیغمبر علیه السلام فرمایل چې خبردار ګوره قوت رمی ته وایي، درې ځلې ویلې، یعنی د رمی چل، د وشتلو چل. نو دا پیغمبر علیه السلام ذکر د یو جزئی کړي دی د رمی، مطلب تینا ما یتقوى به ده چې انسان مجاهد ته په قوت حاصلېږي. ما یتقوى به اصلهم دي، مرچیم دي، غارونم دي، ټریننګونم دي، دا ټول ما یتقوى به ده. د ما یتقوى به نه الله پاک تعبیر په قوت باندې کوي مبالغتن. دا اسباب چې د عین طاقت ده، نو دا طاقت د دشمن په خلاف باندې تیار کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک فرمایي چې دا طاقت تیار کوي. د دې وجه نه ورته ویلي چې د بدر په جنگ کې دوی سره دومره طاقت نه، وسلې هم نه وي. نو الله پاک دلته تنبیه ورکوي
چې همیشه داسې مه کوئ چې بغیر د استعداد نه جنگ ته ځئ. اول استعداد او اصلحې او طاقت ځان کې پیدا کړئ او بیا جنگ ته ورشئ. ما استطعتم من قوة، چې څومره د طاقت نو په دې کې الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې د قدرت توازن هم ګوره ضروري نه دی چې ته وایې چې هغه ډرون لري نو زه به هم ډرون پیدا کوم بیا به ورسره جنګېږم، یا هغه چې د بیباون لري نو زه به بیباون پیدا کوم بیا به ورسره جنګېږم. نه چې څومره دې وس وي دومره طاقت برابر کړه نو په الله اعتماد وکړه. دا مطلب نه چې د هغه سره د قدرت توازن راوله. ما استطعتم من قوة، چې څومره ستا طاقت وي، چې څومره ستا وس رسېږي د طاقت نه دومره تیار کړه. ومن رباط الخیل، او تاسو تیار کړئ د دشمن په خلاف باندې. من رباط الخیل، د هغې رباط الخیل یعنی الخیل المربوطه فی سبیل الله، اضافت د صفت موصوف ته. رباط اول درته تحقیق کوم. رباط په خپل باندې اسونه ته وایي، هغه اسونه چې د الله په لاره کې تړلې شوي. فعال په معنا د مفعول سره ده، یعنی الخیل المربوط فی سبیل الله، هغه اسونه چې د الله په لاره کې تړلې شوي هغې ته رباط وایي. او خیلم اسونه ته وایي. نو دلته اعتراض راځي چې دا خو اضافت د شي راغلو خپل نفس ته. تاسو ورته جواب ورکړئ چې نه، اضافت د شي خپل نفس ته نه دی. رباط په معنا د المربوط مطلقا سره دی. اصلي معنی دا ده المربوط مطلقا، مطلق تړلی شوی شی بیا په اسونو کې استعمالیږي. نو په اسونو کې په عرف کې استعمالیږي او په اعتبار د لغت سره المربوط مطلقا ته وایي. نو دا اضافت په اعتبار د مفهوم اصلي سره دی. مفهوم اصلي دی المربوط مطلقا، نو اضافت د اهم دی اخسته. او یا دا وایو چې رباط دا لفظ مشترک دی، د دې ډېرې معناګانې دي. یوه معنی د الخیل، بله معنی د انتظار الصلاة بعد الصلاة. دې ته په حدیث کې رباط ویلی شوی دی چې یو مونځ دې کړی وي او بل مونځ ته په انتظار باندې ناست دی. او دریم د رباط معنا ده الاقامة على جهاد العدو، په سنگر کې کېناستل د دشمن په خلاف، په اول خط کې د دشمن په خلاف کېناستل، دې ته رباط وایي. او دارنګه څلورمه معنی د مصدر د رابطوم کې دی شي، یعنی لازم تو. نو دلته اضافت خیل ته وشو لتعین احد محتملاته. اضافت تشیخ په نفس ته په هغه وخت کې جایزي چې کله دا مشترک لکه عین الشمس ویلش. نو من رباط الخیل، رباطم اسونو ته وي، خدا مشترک لفظ دی، ډېرې معناګانې لري. فالخیل تعین د ما هو المراد شو. نو د دشمن په خلاف اسونه برابر کا. نن سبا د اسونو په ځای ټانګونه دي او دارنګه موټرې دي. نو دا موټر او ټانګونه د دشمن په خلاف دا برابر کا. ترهبون به یعنی تخوفون به، هی ضمیر مستطعتم تراجه ده. تاسو به ویروي په دې مستطعتم باندې عدو الله، د الله دشمن په دین کې. په دین کې دوی د الله دشمنان دي. وعدوکم، او تاسو دشمنان دي په قتل کې، ځکه تاسو وجني. واخرین، او دارنګ تاسو به ور باندې ویروي آخرین. د آخرینو نه مراد منافقین دي، او یا ترنه کفار الجن دي من دونهم، چې د دوی نه ما سوا دي. دا منافقان بم بیا در نه ویریږي، ځکه چې ستا سره طاقتي نو منافق هم در باندې زړور نشي راتلی. ګوره ترهبون به عدو الله، ارهابي دهشتګر ته وایي. عربي راډوګانې چې تاسو څومره اورئ وایي نحن لسنا بارهابیون، مونږ ارهابیون نه یو. او الله فرمایي چې نه ترهبون به عدو الله، د الله د دشمن په خلاف به ته ارهابي دهشتګر به د الله د دشمن په خلاف. او د مسلمان په خلاف اذلة علی المؤمنین، مسلمان ته به بالکل مومي نرم وي، خو د کافر په خلاف به سخت دریځي. ارهابي او دهشتګر دا به د مسلمان صفت. نو آخرین من دونهم، نور منافقان به ور باندې ویره. لا تعلمونهم، لا تعلمونهم، ګورهم مفعول اول ده، مفعول ثانی ورته مقدر کا. لا تعلمونهم عادین لكم، تاسو نه پوهیږئ په دوی چې دا ستاسو دشمنان دي، خو الله ته معلوم دي چې دا ستاسو دشمنان دي، هغوی به ور باندې ویروي. نو که علم په خپله معنا پرېږدئ مفعول ثانی به مقدر کوي، او که علم په معنا د معرفت سره کوي نو بس بیا دویم مفعول ته ضرورت نشته. نو بیا لا تعلمونهم یعنی لا تعرفونهم، تاسو دوی نه پیژنئ. الله یعلمهم، الله پاک دوی پیژني. وما تنفقوا من شيء، دا بل قانون د جهاد ده. قانون د جهاد د پاره دا ده چې د خپل مال به د الله په دین باندې خرچه کوي. مجاهد سره څوک کومک نه کوي چې مسلمانان سره چندي ونه کوي. نو یو خو به اسباب تیارې، دویم دا چې د الله په دین به خرچې کوي.
وما تنفقوا من شيء مام عام ده او من شيء انکم تعمیم تاکید د تعمیم ده هر شی چې ته د الله په لار کې خرچه کې جل او قل ډیری کلګي خو چې په جهاد مصرف کې فی سبیل الله د الله په لار کې یوفى الیکم پورا بدر کړی شي تاسو ته جزاء ده یوفى الیکم جزاؤه نائب فاعل مقدر ده وانتم لا تظلمون بترك الاصابه تاسو سره به ظلم نه کیږي چې الله درته ثواب درنکي وان جنحوا للسلم کچرته دوی مایل شو صلح ته فجنح لها صيغه د امر د اختیار د پاره ده نو بیا تم ورته مایل شې یعنی تا ته اختیار ده کچرته په صلح کې خیر صلح وکاو په صلح کې خیر نو می ور سره کوه وتوکل علی الله فالله توکلکم فجنح لها هذا ضمیر دی سلام تراجه ده للسلم خدا تانیس باعتبار حمل السلم على الزد وهو الحرب حرب مؤنث سماعی ده نو سلام په خپل مذکر ده خو زد مؤنث سماعی ده چې حرب ده نو په اعتبار د زد چې مؤنث سماعی ده الله دې تم ضمیر د مؤنث راجه انه هو السميع العليم وان يريد ان يخدعوك وقد اراده لري ان يخدعوك چستا سره دوکو کی باظهار الصلح ظاهرا تا اظهار د صلح کوي او په حقیقت کې صلح نه نو جزاء مقدره ده فلا تبالي بهم نو پروايي ملرا فان حسبك الله يعني محسبك وكافيك الله صيغه صفه مشبهه په معنا د اسم فاعل استا کا استاد پر الله کافی ده هو الذي ايدك دا جمله مستأنفه ده تعلیل د کفایت بیانې الله ولی کافی ده ځکه هو الذي ايدك بنصره الله غزاد ده چې تی قوی کړي په خپل امداد باندې وبالمؤمنین او مؤمنانو قوی کړي والف بین قلوبهم او مين واچ ولد دوی د زړونو په مابین کې شیر او شکر کړه لو انفقت ما في الارض جميعا فچرته تا خرچ کړي وې ټول هغه چې په دې زمکه کې دي هغه چې په دې زمکه کې دي ټول لتالیف ما بینهم د دې لپاره چې د دوی په زړونو کې دي مين راوستي وي ما الفت بین قلوبهم نتاب من نه راوستي په ما بین د زړونو د دوی کې لتناهي عداوتهم وسلبونو کاله دښمنی تیر شوی و ولكن الله الف بينهم لیکن الله پاک د دوی په ما بین کې محبت راوستو انه عزيز حكيم یا ایها النبي حسبك الله پدې کې دولسم قانون د جهاد الله پاک بیانوي چې هغه تبلیغ د جهاد ده یو تبلیغ د جهاد ده او د دې په ضمن کې الله پاک تخفیف فی الجهاد ذکر کوي په مسلمانانو باندې الله تخفیف راولي سحر درس کې تیر چې مجاهد تبا شا اړول حرام دي ګناي کبیره دي مطلقاً دلته الله پاک دا ذکر کوي چې یو په دوا چې کافر یو په دوی نو بیا ترې نه تیخته حرام ده او چې د یو په دوا نه زیات شي نو بیا تیخته جایز ده لکه تخفیف راولي خو یو قانون د جهاد الله ذکر کوي چې هغه تبلیغ د جهاد ده یا ایها النبی اے د الله پیغمبرم یا ایها النبی خداورسته مخکې شروع کړه یا ایها النبی حسبک الله اے د الله پیغمبر ته الله کافی دی حقیقتا ومن اتبعك من المؤمنین سورتا او مؤمنان درته سورتا کافی دي حقیقتا درته الله کافی دی او سورتا مؤمنان هم در سره دي یا دویا یا ایها النبی حسبک الله دا ځان ته جمله شو ومن اتبعك من المؤمنین دا مبتدا کا خبر ورته مقدر کا ومن اتبعك من المؤمنین حسبهم الله د مؤمنانو الله کافی دی نو یوازې الله کافی الله ستام کافی دی او د مؤمنانو کافی دی خدا مخکنی توجیه ظاهره ده چې مؤمنان الله دی کافی دی حقیقتا او مؤمنان دی کافی دی صورتا دریم توجیه او کا یا ایها النبی حسبک الله ومن اتبعك من المؤمنین دا په محل د نسب کې مفعول معهود چې دا صورتا درته کافی دی او یا په محل د نسب کې په فعل مضمر کا دا شی وای وكفى من اتبعك من المؤمنين حسبك الله اسانه توجيه بل درتكم ذا كما معطوف عليه کا الله معطوف عليه وما يا ايها النبي حسبك ومن اتبعك د کوفیانو پنيز عطف په ضمیر مجرور بغیر د اعاده د جار ناجایز ده من اتبعك په دې کور عطف کا یا ایها النبی حسبک تا کافی دی الله او بل چا کافی دی ومن اتبعك من المؤمنین مؤمنان تم الله کافی دی خدا اوله توجیه ظاهره ده چې من اتبعك په الله هو عطف کی
او د حقیقتن او د صورتن قید پکې ولګي الله درته حقیقتن کافی دی او مؤمنان درته صورتن کافی دي یا ایها النبی اے د الله پیغمبران حرج المؤمنین علی القتال تیزو مؤمنان په جنگ باندې په جهاد باندې د جهاد تبلیغ ورته ډیر کوه د مونږ تبلیغ هم ټیک دی د روزي تبلیغ هم ټیک دی خو په نن سبا کې د جهاد تبلیغ چې دی دا اهم ترین تبلیغ دی ځکه نن سبا اسلامي ملکونه د کفارو په قبضه کې دی جهاد فرض عین دی نو چې فرض کفایي وي د جهاد تبلیغ د نورو تبلیغونو نه بهتر دی د نورو فضایلونو نو چې فرض عین نو بیا خو دا تبلیغ هم تقریبا فرض عین دی نو ته تیزو مؤمنان په قتال باندې په منځم تیزوا قید احترازی نه دی ټیک دا غم کوه خو هغه ته دومره اهمیت مو ورکوه لکه څومره چې دی ته ورکوي نحرض المؤمنین علی القتال خبره پوه شو ان یکم منکم 20 صابرون کچرته وی پتا سو کې 20 صابرون نو زیات تبلیغی حضرات ته د جهاد پکار دی یو مولوی صاحب دی داسې غب شپی دی مخکې به باړه کې د منګل باغ خلک حضور تبلیغ ته لېږل منګل باغ باړه کې ظالم انسان تیر شوی نو بس بیا به چیلې او سیروزي او څلور میاشتو ته خلک په زور لېږل نو دا مولا صاحب هم په زور لېږلی محمد امین نومېدو دی چې وایي زه لاړم کراچۍ ته نو زه به بیان ته ودرولم بیان مې شروع کړو په بیان کې مې د جهاد بیان وکړو نو هغه امیر صاحب چې کوم هغه وایي کېنولم چې دا 6 نمبرې دي د دې نه بهر مه وځه وای ما ورته ویل چې امیر صاحب ته نه خبر ته ډیر وختي راغلی زه ناوخته راغلم یو نمبر بلم پکې زیات شوی دی وم نمبر جهاد دا اوس مرکز کې زیات شوی خو ته نه خبر چې واپس لاړو ان شاء الله چې ته هم خبر شي وای خو دې نه پرې خودم چې نه تر څو چې زه خپل تل نه مو دا وم نمبر می په خپل نه لیدل تر هغه بشپک نمبر وای نو دا وم نمبر دې په کې زیات کې نو څه خو اسمان خو نه راغورځي شپک نمبر خو څه منسوسی نه دي کنه دا وم نو د دې تبلیغ ډیر ضروري دی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن یو خدای د لشکرې طیبه تحریز دی خدا چې ودرېږي ته چې ټول واشنگټن د فتح کړو په دې جمعات کې چې تقریر وکړي دوی ته چې چنده ورکوي دا دی د لس روپو چندي والا خو خپل کار دی کې دوی ته خو څوک څه نه وایي خو چې ډیره دی ورکړه هلته د حکومت ته بیخی چې دغه کس دی د جهاد سره مینه لري بل ورځ دی پینیس او بل دا چندیزي هغه چوبرچی چوک د لاهور تلته په خوراکونه او کبابونه کوي دا یو روپۍ په جهاد نه مصرف کوي ټول د حنفیت په خلاف دي ته هر روپۍ ورکول ګناه کبیره ده ان یکم منکم 20 صابرون الله پاک فرمایي کچرته وی پتا سو کې دا لشکري خبيثه تاسو ورته طیبه وای لشکر معنا فوج او طیبه معنا پاک یعنی پاک فوج دې پښتو کې معنا ده پاک فوج عربی کې نوم دی لشکري طیبه ان یکم منکم 20 صابرون کوي پتا سو کې شل کس صبرناکم یغلبو 200 دا په 200 باندې غالبيږي ذکر د خبر دی او مراد رنه امر دی مطلب دا دی چې لا يصبرن الواحد ل10 یو کس دي ځان لسو ته ټینګي یعنی یو مجاهد دی د لسو نه تختی و ان یکم منکم 100 نو کوي پتا سو کې سل کسا یغلبو 1000 نو دا په زرو غالبيږي من الذين كفروا دا بیان د پاره د الفو دی هغه زر چې هغه کافران دي نو سل به د زرو نه تختی او لسب د سلو نه تختی شل به د 200 نه تختی نو دی وخت یو پر لس مقابله ورسته تخفیف راځي به یو په 2 راځي په دې آیات کې صنعت الاحتباق ده په اوله جمله کې ذکر د صابرون ده د الذين كفروا ذکر پکې نشته او په دویمه جمله کې د الذين كفروا ذکر ده خو د صابرون ذکر پکې نشته نو اوله جمله کې الذين كفروا حذف شوی ده اکتفا شوی په دویمه جمله او دویمه جمله کې الذين كفروا ذکر شوی ده صابرون نه ذکر شوی اکتفا په اوله جمله شوی ده دې ته صنعت الاحتباق نو اوله جمله دا څه ده ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 من الذين كفروا په مراد ده خو ذکر نشو په دې دویمه جمله اکتفا وشو دې دویمه جمله کې الله پاک فرمایي و ان یکم منکم کوي پتا سو کې 100 سل کسه یغلبوا 1000 دا په زرو غالبيږي دلته د صابرتون قید ونه لګول دلته صابرتون مراد ده ان یکم منکم 100 صابره یغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم دا متعلق ده تر یغلبوا پورې دا په سبب د دې بغالبيږي بانهم قوم چې دا یو قوم دی لا يفقهون چې نه پويږي دا یو ناپوهه قوم دی من لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالمعاد فإن غاية السعادة عنده الحياة الدنيوية
ومن كان هذا معتقده فانه څوک چې دا عقیده ساتي د دې دنیا نو دا ناپوهه ده، نو ځکه الله دوی ته ناپوهه ویل. الان خفف الله عنكم، بخاری شریف کې حدیث ده د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې لما نزلت ان يكن منكم 20، کله چې دا آیات کریمه نازل شو چې کله پتا سو کې شل کسي نو دا په 200 غالبيږي، او چې 200 وي نو هغه په 2000 غالبيږي، او چې سلی په 0 به غالبيږي، نو یو په لس مقابله وا، نو دا مسلمانانو ته ګرانه شو. نو فجاء التخفيف، نو بیا الله تخفیف را وستو، نو وی فرمایل چې الان خفف الله عنكم، اوس الله تخفیف را وستو تاسو نه، وعلم ان فيكم ضعفا، او دا الله علم متعلق شو تر دې پوری چې پتا سو کې ضعف ده، لأن بالكثرة يضعف الاعتماد على الله. اول کې مسلمانان کم وو، یو په لسه مقابله کوله، ځکه ته ټول اعتماد په الله، چې کله مسلمانان ډیر شي به لږ اعتماد په خپل ډیروالي پیدا شي، نو هغه د الله اعتماد لږ را کم شي، نو چې په الله اعتماد را کم شي نو دلته ضعف پکې پیدا شي. او دویم ضعف په دې پکې پیدا شو چې په اسلام کې بوډاګان او ماشومان او دا نور ضعیف مخلوق هم پکې ډیر راغلو، او دارنګ ضعف په دې طریقه هم پکې راغلو چې داسې نوی مسلمانان هم په اسلام کې را داخل شو چې دا غوی عقیده لا کمزوري و. فإن يكن منكم 100، نو کچرته وی پتا سو کې سل صابرتن صابر، نو یغلبوا 200، دا په 200 غالبيږي. وإن يكن منكم 1000، نو پتا سو کې زری یغلبوا 2000 باذن الله، نو دا په 2000 غالبيږي باذن الله. دلتم صنعت الاحتباق ده، فتفکروا ویل شي صنعت الاحتباق خلاصي ویل شي. ګوره دلته په دې اخیره جمله کې د باذن الله لفظ شته، په د صابرتن لفظ نشته، او په اوله جمله کې د صابرتن لفظ شته او د باذن الله لفظ نشته، نو په هر جمله کې په بل اکتفا شوی ده. اوله کې باذن الله مراد د ذکر نه ده، دویمه کې صابرتن مراد د ذکر نه ده. والله مع الصابرین، د الله امداد چې د صبر کوونکو سره ده. ما کان لنبی ان یکون له اسرا، نه د مناسبه د یو پیغمبر د پاره چې وید د پاره بندیانم، حتی یسخن فی الارض، سخانت غلظ دبلوالی ته وای، بیا په اکثار فی القتل کې مجازن مستعملیږي. اکثار فی القتل چې ډیر قتل ته په یو ځای کې وکي، نو هغه داسې شي لکه ډبل چې حرکت نشي کوي، نو نه د مناسب د یو پیغمبر د پاره چې د بندیان وي. حتی یسخن فی الارض، تر دې چې دوی یسخن فی الارض ډیر قتل وکي پزمکه کې، خونریزي وکي، ډیر قتل وکي پزمکه کې، نو دا بندیان چې ته واپس خوشی کی، نو دا ډیر قتل وکي پزمکه کې، نو پیغمبر ته دا نه د مناسبه چې دا بندیان خوشی کی، په کار دي چې قتل کی. دا د بدر بندیانو اویا کسو په دې کې پیغمبر علیه السلام د صحابه سره مشورې وکړي چې د دوی باندې څه چلو کو. نو حضرت عمر مشوره دا ورکړه چې دا ټول قتلو، هر یو تخپل خپلوان حواله کړي چې قتل کی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه مشوره دا و چې د دوی نه به فدیه والو، په دې کې به دوه فائدې وي. فدیه باندې به د مسلمانانو غربت آینده جنگ کې به مصرف کو دا فدیه، او دا اویان قسم چې خوش کړه یا به دوی کې مسلمانان پیدا شي یا به د دوی په اولادو کې مسلمانان پیدا شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو بکر صدیق په مشوره فدیه واخیسته، نو الله پاک د حضرت عمر مشوره خوښیده، نو ځکه ویلي چې نه د مناسب د یو پیغمبر د پاره چې د پاره بندیان وي، تر دې چې د خونریزي اکثار فی القتل کی پزمکه کې، نو دا خو بیا اکثار فی القتل کوي، آینده کال به بیا د احد جنگ ترازی او اویا مجاهدین بشهیدانه. تريدون عرض الدنيا، تاسو اراده لرئ د سامان د دنیا، دا فدیه غواړي. والله یرید الاخرة، الله اراده د اخرت لري، اراده په معنا د رضا ده. نو په دې کې می دغه اعتراض درته وکړه چې د الله د ارادي خلاف نه واقع کیږي. دلته الله اراده د اخرت لري، یعنی د عرض د دنیا نه لري، حالانکه دلته د الله د ارادي خلاف واقع شو. د اخرت مقتضا باندې صحابه لاندړو، بلکې د دنیا په مقتضا لاړو، فدیه واخیسته. نو دلته اراده په معنا د رضا ده. والله عزیز، د الله د رضا خلاف واقع کیږي. الله پاک چې د غالب او د حکمت والا دی. لولا کتاب من الله، کچرته نه وي وعد مکتوب من الله، لیکل شوی وعده د الله د طرفه، چې هغه حل من حل الغنائم، چې د غنایم حل ده، چې غنایم تاسو ته حلال دي، نو فدیه مې درته حلال کړه. یا دا چې الله اعذب الا بعد النهي، وعد مکتوب د الله دا ده چې د نهي نه مخکې زه چاته عذاب نه ورکوم،
سبق چې وړاندې شوی و د الله دا وعده لمسکم فيما اخذتم رسیدل به تاسو ته په هغه کې چې تاسو واخیستو عذاب عظیم عذاب غټ. نو اوس د مسلمانانو شک راغی چې دا فدیه اوس مونږ خوړې شو کنه شو خوړې. نو الله فرمای فکلوا مما غنمتم نو خوري هغه چې تاسو غنیمت کې نیولې دي حلالا طیبا حال دا چې دا حلال دی پاک. واتقوا الله ودا الله نو ویریږئ ان الله غفور رحیم بشک الله پاک چې ډیر غفور او رحیم دی. دا یو د جهاد د پر فرایض ته کنه د جهاد فرض دا دی چې بس کافر د مسلمان ملک تراشي به جهاد فرض عین او یا یو مسلمان د کافر په قبضه کې راشي بیا جهاد فرض عین نور فرایض نه لري. یا ایها النبی بیان الدفعه الثالثه والعشر لقانون الجهاد دیر لسم قانون د جهاد الله پاک بیانوي چې هغه د مسلمانانو د قومونو رعایت ده. یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى اے د الله پیغمبرات اویا هغه خلکو ته چې تاسو په لاسونو کې دي من الاسرى چې دا عبارت د بندیانو نه دي الذين اخذت منهم الفداء چې تاسو ترنه فدیه اخذته ده. يعلم الله ما في قلوبكم خيرا فچرته الله تعالی مستاسو پزونو کې د خیر د ایمان یؤتکم خیرا مما اخذ منکم نو درب کړی شي تاسو ته یؤت درب کی تاسو ته بهتر د اغه چې تاسو نه اخستې دي. د حضرت عبد الله ابن عباس نے تلويخ او قیفی دی اخستې و دیم بندیو د نور بندیانو نه شرشل او قی اخستې وي او د حضرت عباس نے تلويخ او اخستې وي. نو بیا حضرت عباس مسلمانو او د کافرانو په صف کې راغلي نو که الله پاک ته علم استاسو پزړونو کې د ایمان نو درب کې تاسو ته بهتر د اغه نه چې تاسو نه واخیستل شو ويغفر لكم او تاسو ته بس تاسو ګناه معاف کی والله غفور رحیم. وان يريدوا خيانتك یعنی نقض ما عاهدوك کدوی اراده لري د خیانت تاسو سره نو جزای مقدره ده فلا تحزن نو تمخف کیږي. فقد خان الله من قبل یعنی من قبل حرب البدر د بدر د جنگ نه مخکې دوی د الله سره خیانتونه کول نو کستا سره وعده وکړي چې بیا به جنگ ته نه راځي او بیا دوی جنگ ته راغله نو ته مخه فکیږي ځکه دوی مخکې د الله سره وعده خلافي کړي و فامکن منهم نو الله بدله واخیسته د دوی نه یتی قادر کړي کو دوی. والله علیم حکیم بشک الله د زیات علم عالم او د حکمت والا دی. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم بشک هغه خلک چې ایمان راوړی دی او هجرت کړی دی او جهاد کړی دی په خپل مالونو په خپل نفسونو باندې فی سبیل الله دا فی سبیل الله د جهادو پورې تعلق لري د الله په لار کې او یا دا فی سبیل الله په دې کې تنازع د هاجروا او د جهادو را ولا هاجروا فی سبیل الله او جاهدوا فی سبیل الله نو د یو پورې تعلق ورکو بل ته مقدر کا دا قید د پر د دوړو نوع د جهاد دی. فی سبیل الله د هاجروا د جاهدو پورې تعلق ورکا یا یوازې د جاهدو پورې تعلق ورکا دا شی وای جاهدوا باموالهم وانفسهم جهاد په مالونو په نفسونو باندې کړي دي خو فی سبیل الله د الله په لار کې نو د دوړو نوع د جهاد د پاره قید کم په مال جهاد کړي دي. په مال جهاد څه مطلب د مال سره جهاد کمال اعلی د جهاد ګرځول د مال سره به جنگيږي او کمال به اعلی د جهاد ګرځوي مال به اعلی د جهاد ګرځوي. نو انفسهم هم دا مطلب دی ښا د نفس سره جنگیدل نه دی مراد نفس نه اعلی د جهاد جوړه کړه لکه مال نه چې اعلی د جهاد جوړوي نو د نفس نم اعلی د جهاد جوړه کړه د کافر په خلاف د نفس استعمال کا دا مطلب نه چې مراقبه وکاو جمعات کونج کې کینه ذکر او فکر کوه دا د نفس سره جهاد دی او بیا و چې رجعنا من الجهاد الاكبر الى الجهاد الاصغر د غټ جهاد نه د جهاد اصغر نه راغلو من الجهاد الاصغر چې هغه د کافر سره جهاد دی الى الجهاد الاكبر غټ جهاد ته چې هغه د نفس سره جهاد دی. د نفس سره جهاد نه دی مراد په نفس باندې جهاد مراد نفس د الله په لار کې قربانول لکه مال چې د الله په لار کې قربانوي او دا حدیث موضوعی دی چې یو مجاهد د سنگر نه راغلو صحابه کرام او بیا متوجه شو خپل نفس ته چې رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر جهاد اصغر د کفارو سره شو جهاد اکبر د نفس سره شو دا د نفس سره چې کوم جهاد کیږي دا نفس ته بوزي سنگر ته او ډرون ته وتړي نو د دینه د نفس سره غټ جهاد نشو. جمعات کې ور سره غټ جهاد کیږي که سنگر کې جمعات کې خو بیا مو چې یو غنټه مراقبه ده یا ذکر ده
نور بلاټ شم خپل آرام به وکم او الته سنگر کې خو د نفس وای چې دلته زمړ کېږم لګېږم نو دلته غټ جهاد د نفس سره دی نو د نفس سره هم جهاد دی او په نفس باندې هم جهاد دی نو هغه جهاد اکبر دی جاهدوا باموالهم تاسو ته فضل الله المجاهدين على القاعدين قاعدين باندې الله مجاهدین ته فضیلت ورکړي دی قاعدین نه د پیښور قاعدین نو مراد د مدینه منورې صحابه کرام مرادو جهاد فرض کفایو نو سم مجاهدین جهاد تتللیو سم مجاهدین صحابه کرام مسجد نبوي کې ناستو روزه نیولې و د شپې تر سحر پورې عبادت کولو روزه ماتي کې به قران ختمولو وو صحابي الله ورته قاعدین وای هغه مجاهد ته په فضیلت ورکړي د نفس سره جهاد کولو کنه نو ته په خور کې د نفس سره ډیر جهاد وکي هغه صحابه په مسجد نبوي کې ډیر جهاد د نفس سره کولو مسجد نبوي کې هغه د نفس سره ډیر جهاد کولو ځکه د ورځې روزه او د شپې تهجد او نو صحابي نو د نفس سره سخت مقابله کوله خو بیا الله وی چې هغه مجاهد ته په د فضیلت ډیر ورکړي دی نو کدا جهاد اکبر وې دا د نفس سره جهاد نو هغه مجاهد ته په د فضیلت نه ورکولو الله بدا شي نه ویل چې فضل الله المجاهدين على القاعدين قاعدين خو د نفس سره جهاد کولو کنه والذین آووا ونصروا او هغه خلق دا بعضی بس چې د جهاد سره خلاف د جهاد د پربانی ګوري نو زه یو بعضی حضراتو د خلفای راشدین مدرسه نه دلته یو مدرسه ده دې مدرسې ته بیان ته بولم دا چې تاسو زیدی یو کتوت کې یو مدرسه ده نو بیان می په جهاد وکړو ټول بیان می په جهاد وکړو نو یو چاره ته چیټ راکړو چې یو سړی مونږ نه کوي یو جهاد کوي د به څه حالي نو مې د به داسې حالي د هغه سړي په شان به چې کوم سړی مونږ کوي یو جهاد نه کوي یو سړی مونږ کوي یو جهاد نه کوي او یو سړی جهاد کوي یو مونږ نه کوي په دوړو نه یو فرض پاتې دی یو فرض دغه نه پاتې دی یو فرض نه پاتې دی نو اول چې د دین مکمل کا اول خپل ایمان پورا کا کامل کا او بیا جهاد تلاش نو ایمان په څه کامل کیږي هغه مخه پیدا شوی د کچرګه ایمان خو کامل کیږي په دې جهاد ایمان کوم ځای کې کامل کوي چې جهاد تلاش نشي ولاګ ایمان کامل شي چې ته اول ایمان کامل کا بیا جهاد تلاش نو ایمان چې جهاد تلاش نشي څنګه کامل کوي خو فرض ادا فرایض بټول ادا کې به ایمان کامل کیږي کنه ایمان خو کامل کیږي په جهاد والذین آووا الله فرمای هغه خلق چې زې ور کړی دی و نصرو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره امداد کړی دی اولئک بل دا چې اول ایمان کامل کا بیا جهاد تلاش شدا تعلیق بالمحال دی یعنی جهاد ته مزه اول د 313 صحابه په شان ځان جوړ کا بیا جهاد تلاش یعنی مزه ځکه چې دا ټول دنیا شپه او ورځ د الله په ذکر او شکر او په فکر کې مستغرق شي د صحابي د خو ګرتم نشي رسیدي نو هغه غوندې نشي جوړېدل نه نشي جوړېدل نو د سره زما هغه غوندې څوک جوړېدل شي کدا ټول اولیاء او غوثان او امامان راجم شي صحابي ته رسیدي شي نو 313 خو نشي جوړېدل نو چې نشي جوړېدل نو مطلب چې نشي جوړېدل نو مزه نو والذین آووا الله پاک فرمایا هغه خلق آووا چې زې ور کړې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ونصروا د پیغمبر علیه السلام امداد کړي دي اولئک دا خلق چې دي بعضهم دا د اولئک نه بدل دي یا مبتدا ثانی ده اولیاء بعض دا ورته خبر ده دوی یو دبل اولیاء دي یعنی یو دبل نه میراث وړي مهاجرین چې اول لاړه مدینه منوره ته نو په مدینه منوره کې په کورونو تقسیم شو پیغمبر علیه السلام د دوی په مابین کې ورورګلوي واچوله نو یو مهاجری په یو انصاری په کور کې اوسېده یو دبل نه به میراث امرو نو الله فرمایي دا یو دبل اولیاء دي نو دا آیات به منسوخ شو هغه د میراث په آیات باندې چې میراث به اقرباو ته پاتې کیږي ورستم الله پاک فرمایي و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض نو دا آیات به منسوخ او یا بعضهم اولیاء بعض یو دبل دوستان دي بالنصرة والمظاهره نو به آیات محکم ده والذین آمنوا ولم یهاجروا هغه خلق چې ایمان راوړی دی او هجرت نه دی کړی مالکم من ولایتهم نشته د تاسو د پاره دا غوی د ولایت نه دا غوی د دوستۍ نه څه شي یعنی دا غوی میراث تاسو ته نه پاتې کیږي حتی یهاجروا تر دې چې غوی تاسو ته هجرت راوکي نو به میراث تاسو ته پاتې کیږي و ان استنصروکم فی الدین او دا په مکه کې چې دا ضعیف مسلمانان پاتې دي نو اگر چې ستا میراث هغه ته نه پاتې کیږي دا غو میراث ته نه پاتې کیږي خو بهم کستا سونه طلب د امداد وکړو په اجرا د دین کې فعليكم النصر پتا سو دا غو امداد لازم ده الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق
مگر د هغه قوم په خلاف ورسره امداد مکوئ بینکم و بینهم میثاق چې تاسو د دې قوم په مابین کې عهدي نو په دې کې نقض العهد دی بیا والله بما تعملون بصير الله تاسو د اعمال لیدونکی دی والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض هغه کسان چې کافران دي بعض د دوی اولیاء د بعض دي په میراث کې نو د دې آیات مفهوم مخالف ده چې د مسلمان او د کافر په مابین کې ارث نشته ځکه کافران یو د بل نه میراث وړي یعنی مسلمان به ترې نه وړي نو موانع ارث را بشماره 4 رق و قتل و اختلاف دین و دار چې دین مختلفي نو یو د بل نه میراث نه وړي نو کافر د کافر نه میراث وړي ځکه دین یو دی نو مفهوم مخالف ده چې اختلاف د دین مانع ده د ارث نه الا تفعلوه یعنی الا تفعلوا ما امرتم به فی الآیتین فچرت تاسو دغه مامور به فی الآیتین ونکرو تكون یعنی تحصل نو موجوده بشي فتنه یعنی اختلاف وضعف الايمان وظهور الكفر اختلاف د مؤمنانو په مابین کې راشي ضعف د ایمان براشي او ظهور د کفر براشي دا ټول فتنه د پزمکه کې وفساد کبیر او موجود بشي پزمکه کې فساد غټ وهو سفك الدماء چې هغه د وینو تویول دي والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله هغه خلک چې ایمان راوړی دی او هجرت وکړو وجاهدوا فی سبیل الله او د الله په لار کې jihad وکړو والذین آووا او هغه انصار چې زی ور کړی دی پیغمبر علی السلام ته ونصروا د امداد کړی دی اولئک هم المؤمنون حقا بشک د مؤمنان دي حق مؤمنان یقیني مؤمنان دغه دي لهم مغفرة ورزق کریم د دوی لپاره مغفرت دی ورزق کریم او رزق کریم دی رزق کریم دی ته وایي چې لا تبعت له ولا منت نه حساب نه ورپسې احسان نه حساب لري نه احسان لري والذین آمنوا من بعد او هغه خلک چې ایمان راوړی دی من بعد ورسته د حدیبیه نه یو توجیه دویم والذین آمنوا من بعد یعنی من بعد نزول الآیه د دې آیات د نزول نه ورسته وی ایمان راوړي دریم توجیه والذین آمنوا من بعد غزوه بدر د غزوې د بدر نه ورسته ایمان راوړي څلورم والذین آمنوا من بعد یعنی من بعد الهجرة الاولى وجاهدوا معكم وهاجروا وجاهدوا معكم او هغوی هجرت کوي او جهاد کوي تاسو سره فاولئک منکم نو دام تاسو نه دي مؤمنان دي خو مرتبه د مخکنیو نه ټیټه ده و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض اولو الارحام د خپلوان چې دي ذوی الارحام دوی بعضی د دوی اولاد بعض نور نه دي په ارث کې فی کتاب الله د الله په کتاب کې مراد فی کتاب الله نه السهام المذکوره فی النساء هغه برخې دي چې په سورۃ النساء کې الله ذکر کړی ان الله بكل شیء علیم بشک الله پاک په هر شی باندې